په دې دهشتګردۍ به زه خبره کوم. دا ځکه چې دا یو کوم کتاب چې دې دلته راوړ اوس، دا کتاب یو څو کاله مخکې مونږ په خپلو سترګو دا ټکي په ټکي چې دا دې اوس دلته په جنوبي پښتونخوا کې څه کوي، دا مونږ ټکي په ټکي کتلی دی او د دې خلاف مو خپله خبره هم کړې ده. کام ته مې د ټولې کیسې هم په نښه کړي دي. او د دې د عمل د وجې نه نن د کشمیر نه واړه تر زیارته پورې ماشوم مشر کشر هر یو سړی هر یو بچی په دې خبره پوهی دی، لکه څنګه چې اوس وختي د پنډال نه وضونه راتلل چې دا امتی دې د هر قسمه ډرامې ورته جوړې کي، دې د هر قسمه کیسې ورته جوړې کي، دې د هر قسمه تمهیدونه ورته وتړي، دې د هر قسمه بانې ورته جوړې کي. خو دا کام په دې خبره باندې پوه دی چې دا امتی دا د شهیدانو مجلسونه تاسو واورېدل، د هغوی د کورنو مجلسونه تاسو واورېدل، او دا د زیارت واقعه چې کومه وشوه یا د کومې ورځې نه په جنوبي پښتونخوا کې په دې تېرو لنډو ورځو کې دا د دهشتګردۍ دا نوې سلسله شروع شوه. پهله د اختر په شپه په شارګه کې 15 کسان شهیدان کړل، بیا یې د دهنه ورک کیسه وکړه، بیا یې د زیارت واقعه وکړه. او خدای مکه که دا سیاسي قوت چېرته په د خپلو مقاصدو یا هم په دې اتفاق برقرار ساتلو کې کامیاب نه شو، نو د دې ارادې له په دې کیسه ولاړې نه دي، د دې دا خبره په دې کیسه ولاړه نه ده، د دې د عمل دې ځای ته رسېدلی دی چې پرون نه بله ورځ په ټانک دوه پولیس والا په دغه شانته یوه واقعه کې شهیدان شو، او په هغه واقعه کې بیا د پولیس والا او د هغوی د کورنیو همدغه شانته یو احتجاج شروع کړو. بیا یې د ډي پي او سره او د پولیس مشرانو سره روغه په دې ټکي وشوه، او په قرآن یې تلاوت واخیستو چې یو خو به د دې جنازو ته فوجیان نه راځي. دویمه خبره چې په کم ځای کې د پولیس د فوج سره ډیوټي ده، هغه ځای کې به هغه پولیس والا به تاسو کلوز کوئ. د دې نه مخکې په بندو په لکه مروت کې هم د دې ادارو هم د دې فوج خلاف باقاعده څو ورځې پرلط ناست و، او دا یې وی چې دا دهشتګردان دا دلته د دې د لاسه په مونږ باندې ګزارونه کوي، دوی ژغوري مړه همدغه ادارې او مونږ چې په لاس اچوو زمونږ د دې په منځ کې دا خلک راغلي. او ملګرو دا تاثر په یو ورځ کې نه دی جوړ شوی، د دې خبرې دپاره د دې منصوبې د ډېر وخت نه روانې وې. ما ته اوس هم یاد دي چې په 2019 کې مونږ ته به خلک رالېږل او دا به یې وی چې یاره د طالبانو سره مذاکرات پکار دي. بنیادي د دې مقصد دا و چې دا خلک راولي او بیا د افغانستان دپاره چې کومه اراده وه هغه ارادې دپاره د هغې لایح عمل دپاره چې سم کېږي هغه په وزیرستان، په باجوړ، په خیبر او په دې علاقو کې هغه ټولې منصوبه بندۍ دې وکړي. دا سلسله تر ډېره حده پورې روانه وه، مونږ به مخالفت کوو، دغه شانتې واقعات به هم بیا کول، بیا به راوتل خلکو به احتجاجونه کول. دا د وزیرستان داسې یو چوک نه دی پاتې، داسې یوه کوڅه نه ده پاتې، داسې یو بازار نه دی پاتې چې په کوم کې دغه شانتې په میاشتو
پرلتونه نه یې خلکو کېنولي. دغه شانتې دا د شهیدانو د ډیډ باډیز یې نه یې ایښي، خو ملګرو هغې نه باوجود دې خپل کار ته دوام ورکولو. او دا 2019 خبره چې زه درته وکړم، مونږ ته جرګه راولېږله، مونږ ورته ویل مونږ د دې خبرې سره اتفاق نه لرو. دا خلک ته د مذاکراتو په بنا باندې دلته راولې او بیا یې په دې ټوله پښتونخوا ورته کړي. جرګې نه یم خبر چې مخکې څه قسم پیغام پاس کړی و، خو مونږ خبر شو چې هغه خلکو سره مذاکرات شروع کړي. چې مذاکرات یې شروع کړل، ما په هغه شپه هغه ټویټ ما اوس هم راواړولو. دا د سپتمبر 2019 ټویټ و، او په هغه کې ما دا خبره کړې وه چې د دونه اپریشنونو نه باوجود چې په هغې کې دي لوټ مار کړی دی او د ولس د خلکو کورونه یې وران کړي دي، دهشتګردي نه ده ختمه کړې.